په یو څو قسمونو سره دی. یو ته وایي نفس اماره، یو ته وایي نفس مطمئنه، یو ته وایي نفس لوامه، او یو ته وایي نفس اماره. درې قسمه نفس. نفس مطمئنه دا نفس د انبیاء او نفس دی. مطمئن مستقل صفا. یو نفس لوامه دی. انسان نه غلطي وشي او به انسان ځان ته پیمانه وای او ځان ته ملامت وای، نو دا لفظ دا نفس چا دی؟ دا د عام مسلمان دی. یو ته وایي نفس اماره، هغه نفس چې هغه انسان ته حکم امر د چا کوي؟ د ګناه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. د لسمه عبارت کې الله تعالی فرمایي. نو د نفس اصلاح دا ضرور ده. دا غي د اصلاح لپاره لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي توب الى الله ايها المؤمنون جميعا، توبوا الیه، تمام په تمام الله ته توبه وباسئ. نو د نفس د اصلاح طریقه یې وایي ټول په ټول. او دویم ځای کې قرآن کې الله تعالی فرمایي قد افلح من تزکا. الله وی کامیاب انسان هغه دی چې چا نفس د ګناه نه پاک. کامیاب افلح، افلح د فلاح نه دی، دا کامیابی ده. کله چې یو انسان پټ مقصدونه وي او په مقصدونو کې کامیاب شي نو هغه ته فلاح وایي. فلاح لکه مثلا په عربی ژبه کې زمیندار ته هم فلاح وایي. نو هغه زمیندار غنم وربشي بزغلي مزغلي وکړي او به را زرغون شي را وډرېږي نو هغه کامیاب شي. نو فلاح ته زمیندار ته فلاح ځکه وایي چې تخم وکړي په ځمکه کې پټېږي او رب لا یزال بیا هغه را وډېږي، نو دغه ته څه وایي؟ فلاح، کامیاب. نو کامیاب انسان هغه دی چې هغه په دنیا کې نه مستقل کار ته وایي. د بلډینګونو والا، د پیسو والا، د اردو والا دا کامیاب دی.